أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زما دا خیالو چې زما محترم مولانا اعظم صاحب د ابن تیمیه صاحب د عباراتو نه دفاع وکړي او ما چې کوم عبارات پیش کړل د اهل سنت والجماعت خلاف چې کوم د علامه ابن تیمیه قاعده او نظریات د اهل سنت والجماعت اجماع قائمه و چې الله تعالی لپاره جهاد نشته. ما وی اعظم صاحب نه دا امید او تمنا و چې شاید دنه موږ ته نوې علم حاصل شي او د دې جهاد کې بهترینه توجیه کی د ابن تیمیه صاحب نه نفي کی. خو زما په خیال چې مولانا اعظم صاحب سره پکې دي چې د ابن تیمیه صاحب د کتابونه نه او یا به د دې کتابونو مطالعه نه کړي. مولوی صاحب سره که چرته دلته دا کتاب موجودی چې د کوم نامه حواله پیش کړي نو لکه موږ ته دیدارو کې نو ډېره وخی او کني نو تقریبا کوم د بیان او تلبیس جهمیه او دیدار او ته حواله ورکې زه نه ورکوم زه پیش کې زه نه پیش کوم زه نشم بس کې خبره ده کې تاسو صدر خبره کوي تاسو بیان او تلبیس جهمیه کتاب نامه حواله پیش کړي دي. زمانه مولانا محترم دا داوا ده چې دا عبارات ټیک دي نو چې تا عبارات کتلی نه دي نو تا څنګه پته ولګېده چې ټیک دي او کو تا کتلی یو ټیکي نو د ټیک کېدو وجه راته بیان کړه. حضرت وی د اهل سنت والجماعت څه تعریف دی؟ د اهل سنت والجماعت تعریف دا دی ما انا علیه و اصحابي او وروسته دور کې علماو دا تعریف کړی دی چې د دې نه مراد درې جماعتونه دي، یو اشعریه دي، بل ماتوریه دي، بل اثریه دي. بیا دا خبره کوي حضرت چې ما سره دونه عبارات دي او ما سره دونه عبارات دي او په دې تقریر باندې به اتفاق وکړو. په دې مولانا صاحب محترم موږ دې اتفاقونه نه یو راغلي. موږ دلته دې نه راغلي یو چې تا دا دعوه کړې ده چې تمام عبارات یې ټیک دي. دا تمام عبارات یې ټیک دي که دا تا ټیک ثابت کړه اتفاق به راشي. زما اوس دا اتفاق په دې دعوه او جوابي دعوه باندې راځي که تا دا عبارات ټیک ثابت کړه د سنت والجماعت موافق دې ثابت کړه زما اوس دا اتفاق به راشي ان شاء الله. په دې کیمرا باندې او د ټولو خلکو مخې ته به زه د خپل مسلک نه رجوع کوم که تا دا عبارات ټیک ثابت کړه او تا دا ویلو دا الزام دی او د هغه په کتابونو کې نشته ما درته وښودل که تا ټیک ثابت کړه زه به رجوع وکړم. ټیک ده حضرت؟ بله خبره دا ده مولانا صاحب ته زه دا خبره کوم چې ته خپل اصل دعوی او جواب دعوی ته راشه. ته عبارات ټیک دي عباراتو باندې بحث وکړه د مبحث نه خروج مه کوه. دلته باس په تعریف توصیف کې نشته، دلته باس په القاباتو کې نشته، دلته باس د هغه د عقایدو نظریاتو کې خبره ده. ټیک ده؟ بل د مولانا صاحب نه دا تپوس کوم دی وایي چې فقهي تفردات د هر چا شته. مولانا د فقهي تفرداتو خو اقسام دي که نه چې د اجماع امت مخالفت کوي د هغې څه حکم یې تی بیان کړه. طلاق ثلاثه ته لګیا مولانا صاحب محترم وایي چې طلاق ثلاثه د ائمه اربعو عقیده ده چې درې طلاقه درې دي یو نه دی. مولانا صاحب دا خبره وکړه چې ابن تیمیه صاحب درې طلاقه یو مني. دا د اجماع مخالفت دی. مولانا صاحب چې ته مانه تپوس کوې چې ته په د حد او د جهاد په باب کې کوم حکم لګې زه تا نه تپوس کوم چې ته په داسې تفرداتو کې کوم حکم لګې کوم تفردات چې د اجماع امت خلاف ته پکې کوم حکم لګې. ټیک ده جي؟ او بله خبره مولانا صاحب دا وکړه چې اکابر دیوبند ته به راشو. مولانا صاحب زما په خیال دا ما چې 7 حوالې کومې پیش کړې یو د علامه ذهبي حواله وه او 6 حوالې د علمای دیوبند حوالې وې. دا ستا مخې ته نه وې مولوي صاحب دغه وخت کې تا بل چېرته کتل څه وجه وه پته نه لګي. خو بهرحال زه تا ته بیا وایم چې 6 حوالې ما د علمای دیوبند هم پیش کړئ چې اصول او فروع کې اختلاف کوي. بل مولانا صاحب ته زه دا خبره کوم چې د فقهي تفرداتو ته وضاحت وکړه. بعضې فقهي تفردات خو داسې شته چې د هغې نه سړی خلاف کوي هغه د اهل سنت نه خارجېږي. انشاءالله که چېرې موضوع دا وه دا به مې درته ښولي. ټیک شو؟ بل مولانا دا خبره کوي چې تلامذه د امام ابن تیمیه صاحب تلامذه ورته ولاړ شو. مولانا صاحب تلامذه په 2 قسمه یو هغه تلامذه چې د استاد هره خبره ومني، بل هغه تلامذه چې د استاد هره خبره نه مني. که چېرې تلامذه ورته لاړو او موجوده هغې خلکو ته لاړو کوم چې ابن تیمیه صاحب خپل پیشوا ګڼي او د هغه په عقایدو نظریاتو باندې روان دي خبره به ډېره واضحه شي. بیا به زه تا ته ووایم چې ته بیا غیر مقلدینو سره چې ستا په اصولو کې اختلاف نشته اصولا غیر مقلدین ټول په ټوله د علامه ابن تیمیه صاحب په نظریاتو روان دي. الله د جهاد او حد مني او د ابن تیمیه صاحب عبارات پیش کوي، ابن قیم صاحب د ابن تیمیه صاحب عبارات پیش کوي.
او دغه عدالت د خپل استاد په نظریه باندې دي چې کوم شاګردان په نظریه نه دي لکه علامه ذهبي شو ما ورته دغه حواله پیش کړه د علامه ذهبي ته خبره کې الدرر الكامنه ما حواله پیش کړه زه اصلیو کې اختلاف کوم فرعیو کې مولوی صاحب اصلیو دغه ته وایي چې هغه د عقایدو په باب کې وي هغه فقهي تفردات نه فرعیه فقهي تفردات ولا غیر دوه طرف ته اشاره کړې ده باقي خبره شوه دا علامه ابن قیم صاحب په خپل کتاب الصواعق المرسله کې دا مولانا منګل صاحب هم دلته لیکلي دي 22 دلایل په دې خبره ویلي چې الله باندې د جسم اطلاق جایز دی مولانا تا نه تپوس کوم تا الله لره جهاد معنی کنه معنی او کنه معنی نو بیا تا نه دا تپوس کوم چې څوک الله له جهاد معنی ته دا دفاع کې نو څنګه دفاع کې موږ په کومه دفاع وکړه بیا به زه د هغه طرفه پتا دا فتوا پیش کړم ان شاء الله چې څوک جهاد نه مني د ابن صاحب په نظر کې دا هغه څه حکم دی اب دا باندې بیا پیش کړم ان شاء الله عزیز دا ارمان مو در پوره کړم اوس بلا دا څه بکو عقیده او اهل سنت سوی البته فرقه سلفیه کی تشددات سے بچنا بھی ضروری ہے ابن تیمیہ ابن قیم محمد بن عبد الوهاب جو کہ فرقہ سلفیہ کے سربراہ ہے کہ تفردات سے اہل سنت والجماعت نفرت کرتے ہیں دوی د تفردات نه اهل سنت والجماعت نفرت کوي خو بهرحال زما موضوع چونکې حوالی دي زه به بیا راشم خپل اصل موضوع له او زه به دا یو خبره صرف دا وکړم چې موږ ته ولې ضرورت پیش شم چې موږ د ابن تیمیه صاحب په دې عقایدو نظریاتو باندې ردود پیش کوو نو دا خبره په 314 صفحه باندې علامه احمد رضا بنوري صاحب لیکلې ده چې مجبوري دا ده چې ابن تیمیه صاحب به موږ بالکل نه یادو رحمه الله موږ په ډېر په عظمت یادو موږ به د هغه اړو شذوذ او تفردات به ذکر کول کاش چې د متبعین د عقایدو نظریات نه اخیستل او د داسې دفاع نه کوله چې د هغې په وجه امت مسلمه په ده کې خرابو عقایدو کې مبتلا کېدل الله له جهاد الله له راحت وغیر ذلک نو دا خبره دلته تفصیل سره موجود ده تاسو یې کتئ شئ 314 انوار الباری عبارت کو ہمارے نزدیک قابل اعتراض بات صرف یہی ہے کہ ان کو بطور ایک دعوت کے پیش کیا جائے ورنہ کچھ نہ کچھ تفردات اکثر اکابر امت کے منقول ہوتے ہیں اور ان کو جمہور امت کے فیصلوں کے مقابلے میں ضرورت سے زیادہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی زمون بس تک مجبوری ده چې د ضرورت نه زیات اهمیت ورکړه او دغه تفردات او قواعد دا د یو تنظیم او دا د یو فرقې شکل اختیار شو باقي خبره حضرت دا وکړه چې شیخ الاسلام ښه پېژني حضرت زه به دا خبره وکړم چې زه به د هغه شیخ الاسلام نه خبره پیش کړم ان شاء الله العزیز چې هغه تا ته متفق دی قهر حق بر صاحب لله حق مؤلف مولانا محمد اعظم المردانی سے منتبہ خلاص ہے محقق چه مولانا اعظم سے عفوا حضرت فرمائی امام محقق ناصر السنة شیخ الاسلام والمسلمین دا غلطی دا شیخ السلام لکل شیخ الاسلام والمسلمین المجتهد النظام تقي الدين علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي الشافعي المولود 683 هجري والمتوفى 756 هجري دا شیخ الاسلام هم دی شیخ المسلمین هم دی او څنګه چې تاسو ماته ووایئ چې ستا او د ابن تیمیه صاحب په دغه کې ډېر زیات فرق دی نو حضرت د شیخ الاسلام والمسلمین تقي الدین سبکي صاحب او د ابن تیمیه صاحب په وخت کې ډېر فرق نشته ځکه چې دلته تا دغه په خپله لیکلي دي نو آیا د جهاد د اعتراض پې صرف زه کوم د جسمیت د اعتراض چې دی مایل الی جسم دی دا پې صرف زه کوم که نه بل څوک هم پې کوي یا شیخ الاسلام والمسلمین هم پې کوي چې کوم تم مني چې شیخ الاسلام هم دی والمسلمین هم دی مولانا صاحب اما بعد فانه لما احدث ابن تیمیه ما احدث في اصول العقائد ونقل من دعائم الاسلام الاركان والمعاقد بعد ان كان مستترا بتبعيه الكتاب والسنه مظهرا انه داعي الى الحق هاد الى الجنه دي فرمای هر کله چې د ابن تیمیه صاحب دا فتنه راغله احدث ما احدث او دا هغه خبرې شروع کی چې کومه شروع کړي اصول او د اسلام په عقایدو کې اصولو کې د اسلام عقاید هغه نقص کړل هغه مات کړل ټیک شو الارکان او معاقد د اسلام مات کړل اول دی مستتر او پټو او دا خبره خلکو ته کوله چې دا تابعدار د کتاب او سنت دی مظهرا انه داعي الى الحق
دا خبر اختیار کولا چې دې حق طرف ته دعوت ورکړي هادين الى الجنه او جنت طرف ته دعوت ورکړي فخرج عن الاتباع على الابتداع د اتباع او ابتداع طرف ته اتباع سنت نه لاړو د بدعت طرف ته وشذ عن جماعه المسلمين د مسلمانانو د جماعت نه شذوذ اختیار کو بمخالفه الاجماع د مخالفت د اجماع مخالفت وکړو بیا فرمایي وقال بما يقتضي الجسميه والتركيب في ذات المقدسه او د الله تعالی په ذات مقدسه کې د جسمیت او د ترکیب قول وکړو وان الافتقار الى الجزء ليس بمحال وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى او دا خبره وکړه چې د الله تعالی سره قیام د حوادث کېږي چې دا خبره غلط خبره ده مولانا صاحب ته چې صفاتو ته ناراضي د دې بسې دا موستا مسله په صفاتو کې دا توبر په دې دګلو کې وګوره ته اصول او فروع یا د اصول او فروع ته دې کې وګوره کې مسله مولانا صاحب د صفات ده زه خبره ده ابن تیمیه صاحب د اجماع مخالف وي چې د اجماع مخالف ته وي نو بیا به ما ته دا خبره وکړي چې د اجماع مخالف ته دا حکم سره د اجماع د مخالف حکم سره زتا ته حکم وکړي راځي ادم حکم هغه حکم ته بالکل مستقل یې تیر کې مولانا صاحب نو دا څنګه غوا د اجماع چې مخالف شي ابن تیمیه صاحب حکم بیان کا او دغه خبره ده چې د اجماع مخالف شو نو آیا د فقهاو تصریحات څه کړی دي چې دغه مخالف شو او آیا د اجماع مخالفت چې دی دا څه مستلزمي د دې تذکرہ وکړي مولانا صاحب او بل خبره ده حبیب صاحب خبره تاو کړه چې په اصول کې او په فروع کې نو دا بیا ما وایي چې مولانا صاحب اصول دي نو باقي کې ټول قاعده راځي او زموږ دا خبره صرف په صفاتو نه نو ته صرف د صفاتو خبرو کا اوس د دې نه کته دا ثابتې چې زهبي سے مطلب صفات دي نه غیر تصریح وکړه بل خبره دا ده چې د ابن قیم سے عبارت د ماده پیش کو نو زموږ استا خبره مولانا سے د کې په غټو الفاظ کې دي شوی دا چې ابن تیمیه سے د شیخ الاسلام ابن تیمیه سے دی ولته د ابن قیم سے عباراتو پیش کې او هغه یادې چې هغه داسې نو ته دغه موضوع تراشه اوس مولانا سے خبره ده چې زه تاسو اوس کې عبارات پیش کوم چې په دغه عباراتو کې مولا علی قاری رحمت الله علیه د دې نه علاوه شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني حفظه الله د دې نه علاوه نور ګڼ عبارات چې د ډاکټر شریف شاه صاحب رحمه الله چې هغه زمام استاد دی او د ګڼو علماء کرامو استاد دی دا عبارات ته پیش کوم هم مولانا صاحب خفقېږي باندې د مولا علی قاری رحمت الله علیه چې المتوفى 1014 او تاسو مې باندې موږ منو یو ډېر لوی امام دی دا هغه رسائل دي په هغه رسائلو کې دا یو رساله المقاله العذبه في العمامه والعذبه په هغه کې په سبب نمبر 93 باندې دا هغه د دې خبرې وضاحت کوي وظهر ان معتقده هو معتقد جمهور السلف واكثر الخلف من اهل السنه والجماعه خبره مې تصفاق مولانا سے چې د عقیده هغه د جمهور السلف ولا او د اکثر د اهل سنه والجماعه خلف عموم دا نو اهل سنه والجماعه کې مولانا سے داخل تو او بنا بحث دې مولانا سے دغه د صفات او چالو هم په دې رساله کې دغه وګورم په دې رساله کې بحث چې هو استواء ليس كمثله شيء وهو الموحد هم د دې تذکرہ د صفات او مسائل هم مولانا صاحب او هم دغه دې کې دا خبره کوي چې د دې په تداول کې چې د عقیده او نظریه دا بالکل د جمهور سلف او د اکثر خلف من اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه کې مولا علی قاری صاحب داخل کې شیخ الاسلام وګوره تاسو لاندې ودرېږي حيث انتفى عنه وعن شيخه التجسيم ابن قیم سے خپل ځان او خپل شان کې لږ وضاحت دا ما ته وی مولانا سے ما تذکرہ وکړه د خبرې ریکارډ دا محقق دی او محقق دی کا انا مولانا سے ما نو کتاب واخلې
خیر د دغه خبرې دغه ګولې شي وضاحت خاص بالکل مولانا صاحب چې عبارت پیش کوم کنه تا حق دی بالکل د زمانه کتاب اغستری شي چې تا کوم عبارت وي نو زه به تاسو بالکل دا وایم چې دا محقق نه دی دا بر ماتن به حق مولا علی قاری رحمت الله علیه نو بالکل د دې خبرې تصحیح او دې نه بدلون عبارت هم پیش کوم مولانا صاحب خیر دې بیا کتاب واړی یا اوس واړی نو دا در کولې شم نو مولا علی قاری رحمت الله علیه یو عبارت مستقل په دې خبره باندې تصریح وکړه چې من اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه دې دا رسائل مولانا صاحب ټول خلکو سره شته تاسو سره وویا یو عبارت میں پیش کو کہ باب د صفاتوں کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مستقل اہل سنت والجماعہ کے داخل اور زمان اس کا خبر ام دا اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعہ دا ام دا سی میں دور مولانا سے وحیث انتفع عنہ وعن شیخه التجسیم لفظ تجسیم دے بگے مولانا سے وہ ہوتا تا پتہ دا کہ اوپر ہوتا تجسیم چلے دا مستقل دا موضوع دا صفات دا مولانا سے کوئی خط ته پته رمړه دا څه وایي مولانا دا څه الفاظ نه استعمالوي چې دې سره اړه پیدا کوي مولانا سے وہ الفاظ نه استعمالوي چې دې صورت کې باندې استعمالوي علمي مناقشه ساتي دا مولانا سے وہ تقسیم دا تخوت او دې راځما چې تا اوس مستقل کتاب هم لیکل دی هم دې هدیه کړل نه مبارک هر کتل دې کنه نو ماشاءالله ته اوس مطلب مصنف هم خط ته پته چې تقسیم چې دې دا تعلق لري صفات سره نو مستقل نفی کړی دا ها نفی دا ولې دا اهل سنت والجماعه کې داخل کړي دي او نفی د تجسیم نه مولانا صاحب صحیح ده دویم نمبر عبارت دا په مرقات پاره کې مولا علی قاری صاحب لیکلي په مرقات کې جلد 8 صفحه 217 جلد 8 وګوره مولانا صاحب اوس وته ها وایي چې مولانا صاحب لږ توجه شي چې یو منټ دا ټیمو درول دا ټیمو درول دا موضوع دا علامه ټیمو شروع د مولا علی قاری رحمت الله علیه بل کتاب مرقات دا مشکات شرح ده او تاسو خو پړو کړئ دا وګورئ به مرقات جلد نمبر 8 صفحه نمبر 217 کتاب اللباس حدیث نمبر جنی 4341 د دې حدیث لاندې ها د دې نمخ کې کوم حدیث د هغه لاندې تشریح دا سره راغلی د حدیث تم را رسیدلی دا مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه فرمایي وظهر ان معتقده موافق لاهل الحق من السلف وجمهور الخلف فالطعن التشنيع مولانا صاحب والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه اليه فإن كلامه بشكا مولانا صاحب كلام دا امام ابن تيمية رحمه الله بعينه مطابق لما قاله الامام الاعظم والمجتهد الاقدم في فقهه الاكبر ما نصه مولانا صاحب دلته کې د خبرې تذکره وکړه چې بعينه دا شیخ الاسلام امام ابن تيمية رحمه الله عبارت باب د صفاتو کې دا بالکل د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه نو تما تر دې خبرې تذکرہ بیا وکړه مولانا صاحب کوچري نعوذ بالله امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ستا په نسبت باندې مجسمین بیا مټیک او کوچري نه نو مولا علی قاری صاحب دا غي وضاحت وکړو چې ګوره بالکل د دې په باب د صفاتو کې نظریات چې هغه مستقل یو دو عبارات مې په مستقل پیش کړه مولانا صاحب تاته اوموي چې ګوره تعن به مکوا تشنیع به مکوا په باب د صفاتو کې مجسم نه دی جهاد نه ثابت دی ګوره وتا مولانا صاحب تاته اوموي دا خبره دی وکړه فإن كلامه يدتوي چې بعينه د کلام چې دا مطابق دی د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه او دغه د اهل سنت دی مولانا صاحب جمع الوسائل صفحه نمبر 247 مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه د دریم عبارت پیش کوم چې دی بالکل د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه تذکرہ کوي چې دی بالکل اهل سنت والجماعت کې داخل دی دا صراحتا عبارت وروړه چې په هغه کې د اسماء او صفات خبره وي او په هغه کې د دخول او د خروج خبر هم وي ما د تقوی چې د پکې داخل کړي دي ته ما ته داسې د مولا علی قاری صاحب عبارت بوخیا چې هغه ته خارج کړي
باب د صفاتو کې بیا د تویم دا وګوروتا جمع المسائل فی شرح الشمائل د مولا علی قاری رحمت الله علیه پدې کې مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه فرمای وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نسه دري عبارات من مولانا صاحب د مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه پیش کړو کچھ رستا په اعتراضات وی بالکل زمانه کتاب اخستل شي دا حاشیه نه د ماجد ته وی دا تحقیق هم نه دی دا بالکل متن دی اهل سنت والجماعت داخل دی او مولانا صاحب التکی نفی د تجسیم عمده او بل خبره د دام کړی دا چې د مسلک بالکل د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه بشانو مسلک د په باب د صفاتو کې او د دې خبره وضاحت وا مولانا صاحب حفظه الله د دې وضاحت ورته وکړي درې عبارات مې دا د مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه پیش کړو چې د اهل سنت والجماعت امام ابن تیمیه رحمت الله علیه داخل دی د نفی د تجسیم د شوی دا باب بم د صفاتو چالو دی کوی چې د اوخیما عام باب نه چې اصولي فروضي بالکل مستقل بحث د صفاتو او د دې خبره مو تذکرہ کوي یا خو د مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه د دې عبارت نه انکار کوي چې نه مانو او کو چرمانه نو امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه او دی په شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په صفاتو کې یو دي هغه یو غني مولا علی قاری صاحب رحمت الله علیه یو غني ته ولي جدا کې تجسیم کله وته دی حق قائل لی کله وته دی حوادث قائل لی کله ورته ویل دی مجسم دی نو بیا به حکم مولا درې عبارات مې د مولا علی قاری صاحب دا پیش کړو څلورم نمبر عبارت وځتا ته پیش کړو د درس ترمذی د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله زبردست ته دام وې چې زما بحث الحمدلله د یو جد امام د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دفاع او د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه نقشه د هغه قاعده توضیح تشریح هغه د اوس دور شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله دا نه به د پیش کوم په دا نه کو انکار کې نه راستا خو خلا وګوروتا مولانا صاحب پدې کې وی کنا مفتی سے فرمائی لہذا اس مسئلہ میں ان کو جمہور اہل سنت سے مختلف قرار دے کر نشان ملامت بنانا درست نہیں تا دا دعوت در کے مولانا سے مکوا او دا میں تو ورگا خبر مولانا سے دا خبر میں ضرور لگا کہ درس ترمذی کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب بالکل دې خبره تذکرہ دا وکړه وګوروتا مولانا صاحب د دې خبره مولانا صاحب وګوروتا بلکې وګورا لہذا علامہ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ محل نظر کہ ان کا مطلب بعینہ ہی وہ ہے بالکل نہیں بعینہ ہی جو جمہور سلف کا ہے دا خبر ہم تدبر وضاحت مولانا صاحب جو جمہور سلف کا ہے بلکہ ان کے موقف میں اور جمہور محدثین کے موقف میں وہ باریک فرق پایا جاتا ہے جس کی تشریح اوپر کی گئی وہ البتہ یہ فرق معاذ اللہ تشبیہ یا تنزیہ کا فرق نہیں مولانا صاحب فرق چکم دے کر نا سلفو اور ابن تیمیہ سے درمیان دا چکم دا فرق دے نو دا تشبیہ اور تنزیہ فرق نہیں بلکہ تنزیہ ہی کی تعبیر کا فرق ہے دا تعبیر کے مولانا سے صرف فرق دے اور دا تعبیر دا وجنا مفتی تقی عثماني سے دتوے کہ نشانہ ملامت یہ مجوڑا صرف تعبیر کے فرق دے اور دا تب کوئی گلے چا کوئی گلے مفتی تقی عثماني سے وہ حفظہ اللہ کوئی گلے کہ دا دور حاضر شیخ الاسلام